د دې لپاره چې د مسلمانان د دین څه زده کړه وکړي، څه مسله زده کړي، د خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم د حالاتو نه دوی واقف شي، د سیرت نه واقف شي. من سلک طریقا، څوک چې په یو لار باندې لاړ، د څه لپاره یلتمس فی علما، چې په طلب د علم کې راځي، به د قرآن آیات زده کړم، یو حدیث به زده کړم، سهل الله به طریقا الی الجنه، دا به ورته د جنت لاره اسانه کړي، تکلیف ورته وي جنت لاره. دا حدیث ورته ویلی، بیا ورته د تهجد مبارکې یا حدیث وویلی، بیا ورته فرمایي حضرت ته زما مېلمه او ډېر د لرې ځای نه راغلی 1500 کیلومتر. امام ابو داود په دې روایت کې یو روي ده، هغه ته حدیث یاد و، د علما مې پرېږدي، سند ورته یاد و، خو سند کې لږ کمزوري وه. په دغه سند چې ده ته یاد و، نو سند کې مضبوط، په بل سند باندې دا حدیث مضبوطه وه. د هغې لپاره دې سفر وکړلو 9,500 کیلومتر